بسم الله الرحمن الرحیم کتون کا اوریدونکو السلام علیکم آصف نثار غیاثی تاسو خدمت کې حاضر دی سونو حجره پروګرام کې خبرې بکو نن په افغانستان باندې او افغانستان صورتحال باندې په دې وجه خبرې کو چې زمونږ او د افغانستان معاملات یو بل سره تړلي دي. دویم خبر دا ده چې پاکستان همیشه د پاره د افغانستان او د افغان عوام د افغان ورونو خو غوښتي دي او خو ورسره کړیم دي. دا د تاریخ یو رښتیا دی، د تاریخ یو باب دی، یو چپټر دی، په دې باندې خبرې پکار دي. خو د بدقسمتۍ نه اکثر د افغانستان د ځمکې نه مونږ ته چېرته څه ښه اواز را نه غو، اکثر مونږ ته هلته نه مسلې وي، پریشانۍ وي. نن زموږ موضوع دا دی چې افغانستان کې چې کوم ترهګر تنظیمونه موجود دي هغه د امن دپاره څومره خطرې دي، ورسره به جایزه اخلو د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د مستقبل او د هغې کوم وفد چې راغلی دی دغه هلته په هغې باندې هم خبرې کوو. مونږ سره به په پروګرام کې شرکت کوي ساجد حسین توري صاحب به یې سابق وفاقي وزیر دی، مشتاق یوسفزئی صاحب به هم را سره وي، سینیر صحافي تجزیه‌کار دی، او ډاکټر عبدالرحمن خلیل صاحب ماهر علاقائی امور دی، هغې سره به هم خبرې کوو. اوس د افغانستان صورتحال کوم خبرو کو دا ویلی شو چې هغې دپاره هم د امکانات دي، مونږ دپاره هم امکانات دي، که هغې خپله ځمکه د دې دهشتګردو نه د دې د امن دشمنانو نه محفوظه کا او په هغې باندې پابندۍ ولګولې او دا یو پابندي بالکل قایمه کړي چې د افغان سره مینه افغان ځمکه به د چا خلاف نه استعمالیږي، نو هم به د افغانستان خلک ډېر پرامن شي او هم د پاکستان او د امن چې دی دا د معیشت دپاره، دا د ترقۍ دپاره، دا د سوکالۍ دپاره دا ډېر ضروري دی. د افغانستان دپاره خبره دا وشوه چې روس د دنیا پیرنی ملک دی چې افغان حکومت تسلیم کو او باقاعده سفارتي درجه ورته ورکړه د هغې کس ته، او دې نه پس ګورو چې د چا نمبر راځي. او د روس دا منل هم یو ډېره عجیبه واقعه په دې ده چې همدغه خلک د روس خلاف دغه د دور کې چې کله روس په افغانستان باندې حمله کړې وه د هغې سره دا ډېر زیات ډېر وخته پورې تقریبا 9 کاله پورې دا خلک جنګېدلي وو. دویم طرف ته یو ښه خبره دا هم ده چې د چین په ځمکه چې کومې خبرې شوې وې، کومې وعدې شوې وې، د هغې په رڼا کې اوس یو افغان وفد پاکستان ته راغلی دی، دلته خبرې اترې روانې دي او پاکستان ورسره کومه چې اصل مسله ده او کومه مین مسله ده، کوم بنیادي شی دی هغه ورسره بیا اوچت کړی دی چې تاسو خپله ځمکه زمونږ خلاف استعمال ته مه پرېږدئ. څو ورځې وړاندې غالبا 2-3 جولای یا 3-4 جولای په منځ کې هم په وزیرستان کې په یو مخ 10 کسان د افغانستان نه پاکستان ته را داخلېدو کوشش کړی چې بیا سیکیورټي فورسز په موقع باندې ټول وژلي وو. 30-35 کسان په یو وخت افغانستان راتلل. بیا د باجوړ یو ویډیو ډېر زیات وایرل شو، هغې کې تقریبا دا دعوه کېږي هغه چې کوم خلک ځان ته طالب وي یا هر څه چې وي هغې دا دعوه کوي چې مونږ 50 کسان یو، اکثریت پکې دا وایي چې مونږ تعلق افغانستان سره دی او دا وایي چې اوس مونږ د باجوړ په ځمکه یو، اوس هلته به هم فورسز کاروایی کوي. دلته مونږ سره یو مسله کېږي چې بیا کله فورسز په دغه معاملاتو کې کاروایی شروع کړي نو بیا ظاهره دا کولیټرل ډیمیج کېږي. د هغې وجه دا ده چې دا ترهګر دا خلک دا بیا مقامي آبادۍ استعمالوي، مقامي خلک استعمالوي، یا بعض ټایم کې د بدقسمتۍ نه بعضې مقامي خلک د هغې سهولتکار جوړ شي، نو بیا د عام ولس نقصان کېږي او هغه نقصان چې دی هغه د پاکستان نقصان دی، هغه زما او ستاسو نقصان دی. نو هغې سره بیا یو تاوتریخوالی راځي. نو ښه خبره دا ده بار بار دا ویلې کېږي د فورسز د طرفه د حکومت د طرفه چې که داسې څه مشکوک خلک وګورئ، مشکوک نقل و حرکت وګورئ، مشکوک عملیات وګورئ، نو فوري طور باندې انتظامیې ته، پولیس ته یا فورسز ته اطلاع ورکوي او دا اطلاع تاسو په هغې باندې یا په سټیټ باندې زموږ احسان نه وي. مونږ به دا ګورو چې دا مونږ خپل اولاد ته کوو، خپل نسلونو ته کوو، خپل کور دپاره کوو، خپل ګاونډ دپاره کوو، خپل ځان دپاره کوو. د افغانستان ځمکه د امیدونو ځمکه ده، د امکاناتو ځمکه ده، او که افغانستان او د پاکستان بد اعتمادي ختم شي
د پاکستان چې کمی ګلی دي هغه په څه طریقه ورکی شي عملی توګه باندې ورکی شي نو دا مونږ ویلی شو چې دواړه ملکونه چې لاس په لاس روان شي نو ډیر مخکې تللی شي ځکه چې بیا افغانستان سره سنټرل ایشیا ده او سنټرل ایشیا سره روس دی او روس په لاره بیا یورپ ته ډیر لوی تجارت کېدی شي په خپل د سنټرل ایشیا ډیر غټ مارکیټونه دي پاکستان د پاره کولاو پراته دي مونږه بعض ملګری داسې پیژنو چې هغه لګیا دي کاروبار کوي تجارت کوي سيزونه چې وس استه د افغانستان په لار سنټرل ایشیا ته او هغه چې څو سنټرل ایشیا ته زی نو پاکستان کې اوس هم بعضې خلک داسې شته دی چې بعضې خلک زه موږ دلته یو ملګری پیژنو چې د هغې متعلق دا ویلی کېږي موږ به کوشش کوو که څه وخت داسې یو پروګرام پایم کوو خو چې هغه د ازبکستان د آلو په مارکیټ باندې بالکل د هغې اجارهداري ده او دا ټول آلو روان دی د پاکستان نه د افغانستان په لار لکه دا صرف د یو فصل د یو سبزی مونږ خبره کوو نو اندازه ولګوئ چې دومره غټ امکانات دي د سبزیانو د فصلونو هر څیز او دا امکانات صرف مونږ ته نه دي دا موږ افغان وړون تم دي که زمونږ فایده ده نو د هغې پکې فایده ده که زمونږ سوکالي ده د هغې سوکالي ده که زمونږ ترقي ده د هغې ترقي ده او الله دیو کې چې زمونږ هغه وروڼه په دې خبره باندې پوه شي د امن طرف ته راشي کتونکو اورېدونکو یو خبره بله ډېره ضروري ده چې پاکستان دې نه پهله چې څه وخت د 1996 کې په افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی هغه وخت هم پاکستان دنیا اولین ملکونو کې شامل و چې تسلیم کړی وو او سپورټ کړی وو پاکستان سعودي عرب متحده عرب امارات دا درې داسې ملکونه چې دی دغه وخت افغانستان سره چې هغه وخت په مرتمارت اسلامي ویلو سفارتي تعلقات قائم کړو دا باقاعده تسلیم کړو بل د دنیا یو ملک نو تسلیم کړی دا ډیره سخته فیصله و د دې ملکونو ته بیا چې څه وخت دا دویم فیز راغو د دې نو د کوم پاکستان دی ټیک ټاک سپورټ ک د دوحه چې کوم د مذاکراتی عملو هغه کې دی کې نول او دی تا دغه ورکول فیسیلیټیشن ورکول دی ته چانس ورکول دی له موقع ورکول د یادې کې ټول د پاکستان کردار دی او د بدقسمتۍ نه پاکستان په دې حواله سره دنیا ته بعض ټایم کې ملامت هم راځي موږ به کوشش کوو چې مشتاق صاحب سره زموږ رابطه وشي د اوس د افغانستان صورتحال تیزی سره په دې بدلون تخکاری چې د طالبانو د موجوده افغان حکمرانانو دا فیص چې دی موږ ته لږ د پیل نه سفارتکارۍ معامله کې لږ سنجیده ښکاري او الله دیو کې چې د دې کوم د پاکستان ته وفد راغلی دی چې دې نه څه ښه فیصلې د دې دورې په نتیجې کې روزي او دا ښه فیصلې به صرف پاکستان د پاره نه وي په فایده کې دا به افغانستان ته وي او صرف افغانستان ته او پاکستان ته نه وي بلکې دا به د پوره خطې ته یې دا خطه کې بیا ایران هم دی سنټرل ایشیا هم ده بلکې تر څا د پورې چین هم دی مشتاق یوسفزئی صاحب موږ سره په لاین باندې دی هغې سره په دې خبرې کو د هغې په دې باندې ډېر ژور نظري السلام علیکم مشتاق صاحب جی وعلیکم السلام تاسو ښه یې چې ټیک ټاک یې مشتاق صاحب د افغانستان او د پاکستان معاملات یو بل سره تړلي دي دا خو تاسو هم پې پوهیو موږ هم پې پوهیو او اکثر موږ دا ګورو چې یو ملک حالات خراب وي بلکې مو خراب وي د افغان حکمرانانو یو المیه دا ده چې څه وخت په تکلیف کې وي نو بیا خو د پاکستان هر څه مني خو چې څه وخت دا تکلیف ختم شي نو بیا هر څه هیر کړي اوس د پاکستان غټه مسله د بدامنۍ ده او د بدامنۍ د جړې رسی افغانستان ته تاسو څه ګورئ چې آیا د افغان حکومت تر اوسه پورې پهلنی سوال زما دا دی چې کم د پاکستان تحفظات دي هغه لرې کولو کې څه سنجیده شوي دي که نه لا تر اوسه پورې معامله زړه په زړه ده
او ډېر مهرباني اسمه صاحب تاسو ټیک وي پاکستان لپاره دا یو ډېر مشکل صورتحال دی او د په خپل باندې افغانستان حکومت لپاره هم دی او د ما په خپل باندې چې دا تعلقات خطر تنظیم دغه یو غټه وجه دغه ده یو د بارډر باندې کوم مسلې دي یو چې کوم پاکستاني ملټري په کې سرپرست پاکستان کې ټي پی دي او ابل روز چې په متحده په جنرال اسمبلی کې د پاکستان چې کوم تمندوب د اصل اتحاد جی نو هغه چې کوم خبره کړې ده نو هغه هم د اقوام متحده توجه د افغانستان د مسلې تر اړه دا وغه دا وی چې را د دې مسلې حل ونه دا به صرف د پاکستان لپاره نه بلکې د فکر کې څونه ملکونه دي دا به د خطرناک یو اصل اتحاد یو ان جنرال اسمبلی ته وی چې تقریبا 6,000 پورې دی دا وی چې پاکستانی وسوال دی د ټي پی جی بیا و چې د ټي پی نه علاوه البته داعش دی او بیا د داعش نه علاوه چې د نو بلوچ کمیټرز دي مسلط تنظیمونه دي د افغانستان کې دی او دی دا وی چې دا د پاکستان چې کوم strategic assets دي installation دي نو هغه باندې عملي کړی هم دي او هغه څه خطر ده نو دا پاکستان هوټل پټه باندې ته خبر کې خدا ما خل سکند ټایم چې په یو ان کې د خبرو وشله او دا چې کوم دی میټینګ شو په بیجینګ کې د پاکستان او د افغانستان او د چین د وزیر خارجه نو هغه کې دا خبره د هغه پورې وعده شوی چې افغانستان چې کوم حکومت کړو افغانستان کې کوم وسلوال دی او پاکستان کې یې عملي کینو یو خبره کې بل د خلاف کاروایی کې یو کم از کم تنو سره کینو ایب باندې او دا وخت دا د کیمرا غلط ذکر پاکستان او پتلو افغانستان ته او انت چې کوم د پاکستان وزیر خارجه دی سردار صاحب نو هغه هم کوم دغه وزیر خارجه دی د اسلام تکثر او دغه سکیورټي کوم نور مثلا دي نو به ورته وی چې په افغانستان کې دلته کې ټریننګ سنټر دی په کې څه څه دی او څه چې پاکستان کې عملي کی او د سره څه شواهد هم سو پرکټیکل دیګر تاکید دی تفصیل شوی نو دی ورته دا و چې تاسو کوم څه دا خو څه نه کې نو موږ خپل سکوپي مې په خپل باندې حالتو نو ما په خپل باندې زمين اي وخت خو سمپرمنت راغلو چې پاکستان بیا د خلاصې چې کوم بارډر دی د کورما کې د اخلاص کو یو ډخلاص شو او اوس خو چې پاکستان ته د ریو بدرغلي دی او د کوم د وزیر خارجه په ډول باندې خبرې کیږي چې کوم داوی د پولیټیکل ډیویژن مشر دی افغانستان د وزارت خارجه مفتي نور احمد نور جی نو دوی خو نن میټینګ کړی دی پاکستان کې چې کوم نو زه تاسو دا چې کوم وفد راغلی د وفد د راتلل دا څومره اهمیت دی د دې مطلب دا چې معاملات به ترې طرف روان دي او تاسو ته د دې دورې نه څه توقعات شته چې څه خشه به دې نه روزي ما په خپل باندې دا خو ډېر ضروري چې کله پورې د ډایلاګ رواني خبره تر رواني نو دا مطلب دا چې خلک لیبل څنګه دی بل انګلیسي کې بلوري چې کله خبره بند شونه بیا تاسو ورته پاکستان او د سن عملیات بیا نو خبره خو ډېر ضروري او په کار دي په دې ماډرن دور کې خو څو خبره بندني کمیونیکیشن خو د مسلو حل کول لپاره واحد لار ده نو چې کوم میټینګ کړي د پاکستان چې کوم نمائنده دي د افغانستان او د ویسټ ایشیا لپاره چې معاملات دي سید علي اسد ګیلانی نو دوی خو اهم خبرې کړې یو خو دوی په ټیر باندې خبر کړی دا په تجارت باندې چې کوم سیاسي معاملات دي په یوه خبره کړې دا چې کوم ټرانزیټ دی د پاکستان او د افغانستان هغه باندې خبرې شوې بل وی چې د پاکستان کې چې کوم ماجر دي دغه ستونزې دي قیدیان دي او بیا بیماران چې راځي او هغه ستونزې دي نو دا ما په خپل باندې مهمه خبره دي او په کار دي او بیا پاکستان هم پکې د خبرې کړې دي چې اوس هم نو چې کوم موبایل لا کې دي خبر پښتونخوا ده نو دې یو څو میاشتې کې په لپسې چې نو واټه حمله وشوه او دا سکیورټي چې کوم زمونږ خلک نو هغه دې ته نه خښو دا هغه چې کوم انفارمیشن دې په نه خښو دا اوس چې کوم څه شو په وزیرستان کې پاړس سکیورټي انکار وجل شو باجوړ کې اوس واقعیا اوس دا درې مخکې په اساسي کې مستر ته وجل شو او دا څه څه نو وجل شو نن باجوړ کې هڅه شوې ده قانون باندې عمل شوې ده ما په خپل باندې معاملات خطر روان دي خبرې مشتاق صاحب تاسو دا غنئ چې طالبانو د تیر شکم 15 کاله دور د دې تیر شو 96 د 2001 پورې داغه نه پس دې چې کم دویم فیز کې دوباره راغلي دي نو
دی کې لګ تاسو له فرق کاری سفارتکارۍ طرف ته د زلمږ له سکاري سفارتکارۍ معاملې کې دی سیریس دي او دویم ورسره دا چې روس دا تسلیم ک دا د دې څومره کامیابی ده او روس نه پس تاسو څه ګوري چې دا سه کم دوه درې ملکونه به چې فوري به د افغانستان سره تعلقات بحال کی دا تاسو ډېر مهم تاسو کو دا ما په خپل باندې چې کوم مستطالبان دي د دې یو غټ نقصان لري چې په باندې خپل هم د طالبانو مشران د وزیران ډېر چې کوم ډېر دي د غي سرکار دا په یو خبر خپل چې کوم افغانستان کې د دې مشرانو د جنکو په تعلیم باندې پابندي لګول هغه یو ډېر کسان دي مشران چې کوم دي نو هغه لګول د باقي ټول خلک په خبره دي هغه دا وی چې دا بالکل د مسلې حل نه دي او دا زموږ چې کوم نرسنګ سټاف ته چې په بعد ریټایر شي دا به څه کوو چې موږ تعلیم باندې پابندي لګول دا باقي دا غنه راوخو دي تاسو چې موږ وکړو تر کاري کې دا غیر لپاره یو ډېر غټه کامیابی ده چې غي په تفصیل لګیږي چې کوم غي وزیر خارجه دي امریکا په تکلیف وو انهار فازي ارزه غد دروازه څنګه ویو دا دغه لپاره غټه چیمنت چې هغه روس چې د چا د وجه افغانستان زموږ خراب شو او په زرګونو خلک مړ شو دا غیر په امریکا رااله القاعده تراله طالبان نه خو طالبان ما په خپل باندې په سفارتکارۍ کې ډېر زیات بدي په خبرو کې ډېر بدي او هغه روس چې هغه غیر اسلامي بلته هغه طالبان حکومت تسلیم کړ تاسو په چې په 90s کې طالبان حکومت نو آی وخت پاکستان سعودي عرب او امارات جی بالکل هغه دا تسلیم کړو جی دا ځل د ستاره د چې ګنیر امریکای څو پورې تسلیم کړو یو ملک تسلیمینا خو زموږ په خپل باندې طالبان پاره نه تاسو وګورئ چې کله پاکستان کې دغه د مسلې جوړ شوې په ټرانزیت ټریډ کې نو هغه ډول او په سنټرل ایشیا کې هغه ډېر کار وکړ په ایران باندې ډېر کار وکړ بالکل او اوس دا چې کوم هغه آذربایجان کې چې کوم باکو کې بندرګاه ده او چې د شیعه پکې مولا برادر صاحب بلغاري برادر چې کوم نائب وزیر اعظم دی او د اقتصادي امور مشر دی نو هغه البته معاهده وکړي هغه دا وایي چې د افغانستان چې کوم مصنوعات دي د هغې میوې دي نور اجناس دي سبزیانې دي نو دا به د ریل ګاډي په ذریعه باندې ځي باکو ته دا بیا ځي سنټرل ایشیا نور ملکونو ته بیا دغه ته به ځي یورپ ته به ځي بالکل ما په خپل باندې هغې ډېر کامیاب روان دي خو تاسو ګورئ نو چین هم یو غیر اسلامي ملک دی خو په دې ټایم کې افغانستان کې د ټول نه زیات چې کوم انویسټمنټ دا روان بالکل روان دی او دا چې کوم په بلخ کې د هغې هرتان بندرګاه چې د 100 کارخانې هغې جوړې د فکر د بجلی د کار چې کوم د فرټیلایزر دی د هغې دا د کندهار ریلوې چې کوم ریلوې ټریک دی د هغې جوړې دا شان په بدخشان کې تاسو وګورئ چې بدخشان ټول غلظ علاقه ده واخان چې کوم د هغې بارډر دی او چین لګیا دی د افغانستان سره په شرکت باندې منډې جوړې زما په خیال باندې خو ډېر زیات تیز روان دي باوجود د دې چې دا مشکلات کوي ته دا تاسو څنګه سوال وکړو نو هغې ډېر زیات یو خاص لاین باندې روان دي هغې د خپلو غلطونه سبق زده کړی داسې سمنګان کې دا وګورئ د هغې کویلې چې کوم کار روان دی او د تیلو پیداوار چې کوم چینه ته کوي که نه بالکل او جی جبل السراج کې د هغې سموټو بیټري روانه ده زما خیال دی چې دې په دغې لاین باندې ښه روان دي خو پاکستان سره معاملات د خراب دي زما سوال به همدا وي مشتاق صاحب اخري تاسو نه چې یو طرف ته ایران دی د هغې بارډر هم افغانستان سره دی او ایران کې چې کم په لکونو افغان مهاجرو هغې کې زیات د ایران هم عقیده افغان مهاجرو خو هغې چې په کم بېعزتۍ سره یې وویست او تاسو په هغې باندې رپورټس کتلي وي او د دویم طرف ته پاکستان نه چې کم د دې د واپسۍ عمل روان دی په څومره طریقه روان دی د دې باوجود لکه تاسو دا غړي نه چې افغان حکومت ته کم از کم دې طرف ته نظر وساتي چې پاکستان څومره عزت سره دی بار کوي او الته ایران څومره بې عزتۍ سره دا خلک بار کنو د دې هم اثر دی قبول نه کی دا بس ډېره عجیبه خبره ده چې افغانان چې دي نو د پاکستان هغوی وایي چې موږ د خلکو نه خوشحال یو خو د حکومتونو نه خفه یو او دا وایي چې موږ سره پاکستان کې ملګري کړي که تاسو پرونۍ خبره کومه ښه جي پرون یو کله تلله ساکال نه د متني هور نه ښه جي او د هغې ټول چې کوم هلکانو خویندرونو نو هغې پیدایش چې دونه پېښور کې شوی دی په ساکال کې لوی شوي دي اوس د هغې مشران کوي خو هغې یو قسم نه کړ او هغې خپلو مشرانو مجبور کړه چې ځو به بیا هغې ویلي چې یاره موږ ځو د مشرانو وجې خو واپس بیا پاکستان ته بیا راځو ما اوس کومه یې راولې یاره زموږ په پېښور کې پیدا شوي یو لوی شوي یو دا لارې کوسین د معلومې دي زموږ ته کې دوستان دي
هغه بالکل دا نه نه کوتل نه خو د موږ لپاره یو نوی ځای دی نو دا هغه پورې خو بیا ډېر خلک چې ګندنو پاکستان خوښي خو زما په خیال باندې پاکستان په مملکت کې غلطۍ کړې وي او بیا چې ډېر نو تاسو ګورئ پاکستان کې خو لکه لانډ ټرم پالیسي دی یو کوم څه راشي دا یو طرف ته پالیسي تسلسل نشته بالکل نو پای باندې پاکستان ته څومره غټ نقصان وشو او زمونږ ټول انفراستراکچر د نو هغه خراب شو او نو هغه په کړه او نو چې کوم دی نو خلک مختلف شو د پاکستان نو تاسو کوم عام خلک خبرې کوي باندې سره جی نو یو بیا ډېر زیات پاکستان نه ګټ کوي د پاکستان نه حق کوي او دا پاکستان واحد ملک چې کوم افغاني راغلي نو هغه څه کراچۍ ته تمام کړی نه دی بالکل ټول اسلام آباد ته کې لاهور ته کې فیصل آباد ته تاسو ګورئ پاکستان ګوت ګرځي تاسو په افغانانو هم ملایږي دا غي تنورونه دا غي سبزی دکانونه د فور دکانونه او دا هم کارونه دکانونه نو ما په خپل باندې پاکستان کې هغه ډېر زیات خوشاله وخت کړی ټول په زرګونو بلکې خلک په پاکستان کې ووسی او خواهش دل پاکستان ته راځي خو مشتاق صاحب پلوټ لوکراته دا وایي چې آیا د افغان ماجرونو د دومره کلاو ساتل او کلاو پرې خپل دومره ازادي ورکول دا پالیسی ټیک وا کدي پالیسی خو پاکستان ته نقصان هم ډیر زیات ور کړی دی کنه جی نو تاسو چې ما څنګه وایي چې پاکستان اول کې غلطۍ کړې جی جی او په کار دا و چې د ماجرینو کم از کم څه کار وي چې په سوله پورې وي کم ځای کې پورې جی بالکل یا یو ان په شاوانه شو ټول پاکستان باندې راغی بیا خلک خپل کاروبارونه شروع کړل هغه ټیکس نور پی چې ریټرن نشته د سونه پر پټه یې غوښتي دي نو زیات کاروبارونه په پاکستانیانو دي چې کوم چې بلیک منی ده نو دا یو ډېر غټه ستونزه ده پاکستان لپاره ما په خپل باندې د حل هم حق کار دي چې څومره بنور ملکونو کې دي تاسو ته بالکل جی جی او کنه بالکل پکار دي ډېر مننه مشتاق صاحب د ټایم ورکولو شکریا سر تاسو واري د کتونکو اوریدونکو ډېر خپل خبره مشتاق صاحب وکړه چې یو خو زمونږه پالیسو کې چې کم د عدم تسلسل راشي یو پالیسی روانه وي ډېره مزیدار روانه وي خو بیا پکې د عدم تسلسل چې دی د زمونږ د مسلو اصل وجه ده دویم مونږ سره چې کومه مسله ده هغه غټه ده چې سر کې مونږ د افغان ماجر چې کوم راغ پاکستان ته دی حوالې سره چې کومه مونږ یو نرمه پالیسی اختیار کا او دی تم دا اجازت ورکو چې دی د کیمپ نه بار موسیدې شي او دی په ثابت پاکستان کې موومنت کولې شي او مونږ کته چې دا بیا ټول ملک خواره شو کیمپونو نه وته هغه پاکستان کې د امن او امان یو غټه مسله انفراستراکچر باندې خو ډیر غټ دباو خو وو راغو خو ورسره د امن او امان ډیر غټه مسلې جوړې شوې او اوس د بدقسمتۍ نه مونږ به دا وایو چې کله او جدید او تلو مهم سٹارټ ته یا فیصله وشو چې دی بزی نو اوس مشتاق صاحب چې څنګه خبرو کا چې عام افغان ولس چې کم دی د عام پاکستانی ولس نه خو خوشاله دی د هغې تعریف کوي خو د پاکستان یا د پاکستانی حکومت تعریف نه کوي دا هم یو ډېر غټ نقصان دی او دا مونږ به دا وایو چې زمونږ پالیسي سازو ته په دې باندې غور و فکر پکار دی ورسره نن د دې پروګرام په توسط سره مونږ دې طرف ته یو د دې توجه ګرځول غواړو چې اورو دا چې دا کم تلی دی نه زیات دا امیر مقام سے پل یو قومي اسمبلی کې یو بیان کې دا تصدیق کړو چې څومره تلیو تقریبا دومره بلکې بعضې ذرایع دا وایي چې دې نه زیات واپس راغم دا یو ډېر خطرناک شی دی آیا زموږ بارډر مینجمنټ کې کمزوري ده هلته چې کم خلک ولاړ دي د هغې څه کمزوري ده په دې باندې هم کتل پکار ځکه چې د دې په ویستو باندې څومره محنت کیږي څومره خرچه راځي که د هغې نه زیات دا واپس راځي او بیا خطرناکه خبره دا ده چې کم واپس راځي د هغې بیا موږ سره ریکارډ بني نو چې ریکارډ نه وي نو بیا د امن و امان غټه مسله اله جوړیږي چې کله د چا ریکارډ نه وي که هغه چېرته جرم وکړي هغه چېرته د قانون خلاف ورزي وکړي بیا پیدا کول هغه ټریس کول هغې ته رسېدل هغې باندې لاس اچول هغه قانون ته مخامخ کول دا بیا تقریبا ناممکنه وي نو امید لرو چې دې باندې به هم دی غور وکړي
او مشتاق صاحب چې کوم خبرو کار زبردست خو دغه یو کو چې باتچیت چې دا د هر خبرې حل دی او دا اوس خبره چې پاکستان ته دی راغلي دي افغان طالبان وفد راغلي دي افغان حکمرانانو وفد راغلي دي دلته مذاکرات روان دي او امید لرو چې دغه مذاکراتو کې به سنس خې خبرې خې فیصلې به وشي څه خبرونه به ان شاء الله مخله ضرور راځي دا غي وجه دا د هغه دمغه د پښتنو یو متل عام طور باندې موږ چې خبره په خبرو ختميږي. ډاکټر عبدالرحمن خلیل صاحب موږ سره په لاین باندې دی غي سره خبرې کو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. جی وعلیکم السلام آصف نثار ریاضی صاحب. ډاکټر صاحب تاسو هم د علاقائی سیاست باندې او علاقائی معاملات باندې خ جوړ نظر وی دا لګراته وي چې دا وخت ما دا یو سوال د مشتاق زدی صاحب نه مکو داغي د اخیری سوال تاسو نه بده ما دا رومبه سوالي چې یو طرف ته د ایران نه د افغان ماجرو د ویستو عمل روان دی دویم طرف ته پاکستان نه د ویستو عمل روان دی ایران 6 جولای ورته ډیډ لاین ورکړی و او دا ویډیوز به تاسو کتلی چې ما یو څو دغه کتر ریپورتس چې افغان حکمران افغان عوام وی چې موږ ډیر په بیزته رو وستو یعنی په لکونه بس دا چې جوړ ډیر لږ وخت کې وست نو دا راته وی دویم طرف زمون کمپاین دی مونږ خو زمون خیبر پختونخوا حکومت خو لادا ویلي دي چې بای مونږ خو پکې لادا نه کوو زور زبردستی نه کوو نو څه غنئ چې د دې باوجود چې مونږ په دې واپسیا کې د دې دومره نرمي کوو د دې پاکستان د دې پالیسي به د افغان خلکو باندې افغان حکمرانانو باندې ولس باندې اثر وشي کنه. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین. ریاضی صاحب شکرګزار یم تاسو سره یم ډېر اهم موضوع باندې تاسو پروګرام راوړی دی. مونږ کجی پس منظر تلاړ شو نو مونږ افغانستان سره ډېری ښه اړیکې ساتل غوښتي دي همیشه بالکل او تاسو ګورئ چې 2 ډیکټس نه مونږ هغه وخت کې چې دنیا دروازې بند کړې وي پاکستان ورونه کولو کړیو او د انصار مدینه کردار مونږ لوبولې دي. بالکل زه په دې جوخته موده کې افغانستان ته لاړم ډېر ښه میټینګونه زمونږ وشو بیا زه دوحې ته هم لاړم هغه دوحه سمیټ وشو هغې کې هم زه ممبر وم د افغان شورا ممبرانو سره هم زمونږ ملاقات وشو چې د پاکستان نمایندګي ما کوله. دا خبرې مالتې مو چې تاسو وګورئ چې از فساد او فساد آسیا په 1933 کې 1933 کې اقبال د مولا شوربازار کړه چې کومه خبره کړې ده نن وخت هغه ثابته کړې ده. مونږه ډېر ځپلې شوي یو او مونږه ډېر په نره د مرام ته ځان رسولی دی چې مونږ باندې دا د پیغور رانیسي چې یاره اسلامي رورولي یا پښتونولي یا روایات مونږ ډېر کوټلي ګامونه ریاضي صاحب همیشه پورته کړي او جی بیا مونږه خوشبینه یو د افغانستان د هغې رونو نن د دنیا منظرنامه بدله شوې ده. تاسو وګورئ چې روس افغان په یو هغه باندې ومنلو او هغې ته باقاعده سفارتي چې کوم دغه د امبیسډر به راځي او سفارتي طور باندې تسلیم کو رشیا. اوس رشیا چې دلته د افغانستان سره څه تېر شوي دي عالم په دې ګواه دی خو منظرنامه بالکل بدله شوې ده. په منځ کې چاینا هم ده او پاکستان خو بالکل سرخیل دی په دې ټوله معامله کې. اوس د افغانستان سره ښه اړیکې چې دي دا زموږ نه زیات د افغانستان دپاره ضروري دي. تاسو ټول تجارت وګورئ نن هم په کراچۍ کې که تاسو لاړئ تاسو به وګورئ چې اکثر کاروبار د افغانونو دی. په اسلام آباد کې چې زما یعنی ټوله دنیا سترګې مرکوز دي هلته افغانان دي. په پېښور خو د دې خپل کور وطن دی. تاسو دا بورډ بازار وګورئ مطلب یې دا دی چې پاکستان هغه رسۍ ورکړې ده چې هغه په دنیا کې هم افغاني رور ته چا نه ورکړې ځکه زمونږ کلتور یو تهذیب یو بیا اسلامي رورولي وه ډېرې ښه اړیکې وې او ډېر کوټلي ګامونه موږ پورته کړي د دې سره ولاړ د روس خلاف چې منظرنامه نن تبدیل شوې ده خو موږ زاړه پیغورونه کړي دي چې دا د اسلام آباد جنګ دی او که دا د اسلام جنګ دی هغه خبرو ته ځاړو زه منه. مطلب مې دا دی ریاضي صاحب پکار دا ده ما دا اوس چې زه تللی وم نو مونږ یو ډېر غټ لیډر کره چې هغه ټول وزرا صاحب کراوښتي وو
طالبان روډم تاغي کړو موږ دا خبرې دي چې موږ وزیر خارجه د افغانستان سره ملو شو هغه ویل چې موږ زمينه برابر او غواړو چې پاکستان سره ښه اړیکې موږ ټول چې زمينه خو پکار دي چې برابر او خو زه اوس خوشبینه ما ریاضي چې دا اوس په دې خپل لسو کې کوم سفارتي بنا د دې بنا شوې ده د افغانانو زما خیال دی چې دا کو چې د پاکستان سره زموږ رولي ناگزیر ده او دا د دې نه بغیر چاره نشته نن هم چې تاسو ګورئ چې کوم ځای کوم چې تر خیبر ټیچینګ هاسپټل دی د چې بلا مبالغه وایم چې 50% نه زیات پکې افغانان زموږ نه بستر دي او جی بالکل تاسو په دې پرایویټ هسپتالونو کې وګورئ چې دا ټول افغانان راځي موږ ته په افغانستان کې ویل چې موږ د پاکستان په دوی یقین کوو د پاکستان په ډاکټر او طبيب باندې یقین کوو د پاکستان په فروټ یقین کوو زما د پاکستان سبزیجات چې کوم دي زما چکن چیزي زما غوښه چیزي زما دالونه چیزي حتی زما د دې د اشرف روډ نه چې افغانستان ته چې مونږ چې کوم چال د کړو دا خو چې د پیښور اشرف روډ نه راغلي دي مطلب خاجي دوی تاسو ګورئ د هند دوی چې هغه یو ناکاره دوی ده او هند دوی ته بار بار وایي چې موږ ته ذکر درکو خو په هند بار نشته هغه ته پته ده چې هند زما دشمن دی دوست کېدی نشي خدا د پاکستان په بغض ماویه کې هند ما سره دوستي کوي دا ټول خبرې دي چې نن د ګلوبلایزیشن په دې نوي ابوابو کې چې منظرنامه بالکل تبدیل شوی چې افغانان نو په دې غور کې ما چې دا سړی مغیاتی چې ما د پاکستان پالیسی میکر ته په اسلام آباد کې دا خبرې کړې دي بالکل خلو ببانګ دوهل چې دا بارډر باندې موږ څه کوو دا بعضې شی نه ټیک نه دي پکار دی چې په دې کې تبدیلي او زه قبلایات یم زموږ استاد محترم او زموږ بعضې ملګري تاسو یقین وکړئ چې موږ ته پیغامونه شوي دي یاره تاسو تاسو وایي موږ ورته چې نه په بارډر باندې چې زما سړی د ده سره څه دا ټیک نه ده یعنی موږ هغه خلک چې موږ نن وایو چې په بارډر د دې سره نه خو ډاکټر صاحب دې کې زه تاسو نه دا تاسو کوم چې د پاکستان خو غټه ګیله دا اوس هم دغه چې کم د دې د وفد راغلي دې سره هم دا خبرو چته کړي د چې الته کم خلک موجود دي او اغي الته افغان زمکه د پاکستان خلاف استعمالي 3-4 جولای باندې تاسو وکړي چې وزیرستان کې داخلي کوشش شوه ډیر کسان وجل شوی دي بیا باجوړ کې خلک راغلي دي ویډیو جاری کړي دي چې موږ 50 کسان یو نو دا راته وایي چې آیا الته د افغان حکومت څه مجبوري ده یا څه کمزوري ده چې دی په دې 3-4 کالو کې دا خلک قابو نه کړی شو یعنی چې ډیر اهم پوښتنه وکړه جی دا خبرې مونږ چې راپورته کې چې ګوره مونږ خو دغه رولي کړی دې ته راتلم خو تاسو پوښتنه وکړه مونږ خو رولي کړی د دې هغه چې مونږ خپل کورونه نیم کړی دی ته جی او یعنی هغه د دې اقرار کوي نو موږ ته ډول زموږ وفد چې تاسو جی تاسو خور زموږ خلاف استعماليږي هغه سړی راځي زما جماعت خرابوي زما مذهبي تشخص خرابوي زما پوهنتون نه پریدي نو مهرباني وکړئ موږ جنګ تاسو سره نه وایو خو موږ وایو چې دې سره تاسو کینې ډایلاګ ورسره وکړئ چې خدای خاطر وکړي تاسو د افغان ځمکه د دې لپاره اگر چې سره د تغییر دین انکار کوي یعنی خارجه وزارت کې موږ چې کله دا خبره وکړه غاغي انکار کوي چې یاره داسې تشته نه خو زموږ بعضې سفارتکارو باقي دا په ثبوتونه ویلي چې ګوره دلته دا شوي دي بیا دلته دا شوي دي بیا دې د اقرار کړی دی چې موږ د افغانستان د ځمکې نه تاسو باندې حمله آور یو موږ چې قیاسي صاحب دا ګیله لرو او اوس ما دا اوس دا کوم په کوم راغلی پاکستان ګورنمنت چې کومه پالیسي ده تاسو ګورئ نن هم د موضوع نرمه پالیسي ده د ایران حواله تاسو ورکا او دا چې بلحان پر حواله چې هغه ورسره سکی موږ چې نن هم د نرمه پالیسي ده چې ګورنمنت تاسو بیا وګوري پرونه اورډرز دي چې موږ دا ول چې په بیزته به بالکل نو باندې بالکل دې سره به تحمل سره کیسه کوي سترګې به پټوي او د رولې چې کوم زموږ ځړې اړیکې دي چې په حال پاتې شي زه هم داسې خو به په دنیا کې څوک دا ثبوت ورنکړي چې داسې بل څه داسې روډ سره کړي نو زموږ دا ګیله ده بالکل دا ګیله خپه نه راکوو موږ کړي د بیا هم کوو چې که د افغانستان خاوره د وطن عزیز پاکستان په تبعی کې استعمالېږي او نان سټیټ اکټرز راځي او هغه زما ماشومانې بچی زما بچي تباه کوي پکار دی چې افغانستان په دې باندې سوچ وکړي او هغه ګامونه پورته کړي ریاضي صاحب چې هغه د نن د دنیا او د دې ملي اتحادونو چې کوم په منځ کې دغه دی چې دغه مطابق ډاکټر صاحب تاسو خو ډېر تللی راغلي تاسو څه ګورئ بعضې خلک دا وایي بعضې ملګري چې د افغان حکومت شاید چې په دغه خلکو باندې زور نه چلیږي
یو دا خبره کیږي. دویمه دا خبره کیږي چې د افغان نوجوانانو ډېرې زیاتې همدردۍ دغه خلکو سره دي. نو افغان حکمرانان په دې یریږي که د دې خلاف څه سخت کار کوو چې هسې نه دا موږ ته خلک راپانسي. نو واقعي دا څه کمزورتیا هغې کې شته دی؟ دا جی بالکل نشته دی، کمزورتیا بالکل نشته دی. او بعضې ځای کې ما محسوس کړ چې هغې په دې باندې ښه پوهېږي، خو هغوی په دې باندې خبره نه کوي. زه چې دا وایم غیاثي صاحب چې هلته یو سټیټ دی، هلته څوک رپ هم نشي والی. ما چې کابل وکتو موږ چې چا سره میلو شو، ډېر لوی ګریپ دی د طالبانو، ښه ټیک ټاک او څوک رپ نشي والی. خو دا نه پوهېږم چې څه دي. دې کې چې زه یو کلو خبره وکړم غیاثي صاحب ته اجازه راکړئ. جی جی دې کې هندوستان ټیک ټاک کار کړی دی، بالکل دا کوشش کړی دی چې را زما د وطن د بربادۍ لپاره الحمدلله را خایب و خاطر ده. هندوستان نن خایب و خاطر دی او مودي په خپل ملک کې د لعنت کار دی. خو هغوی دا کوشش کړی دی چې افغانستان عوام زموږ خلاف استعمال کړي او په څه لحاظ سره هغوی کامیاب شوي دي. نن به بیا ناکامیږي. او تاسو وګورئ چې نن د افغانستان چې الحمدلله مونږ چې دا خبره هم کوو چې مونږ په اوپن ډور پالیسي جوړه کړې ده افغانستان سټوډنټس ته، زمونږ بچو ته. تاسو وګورئ هغه بورس نه علاوه درته وایم جی په جی پېښور پوهنتون کې شیخ زید اسلامک سنټر کې مونږ کولو دروازه ساتلې ده، پراخه دروازه ده چې کوم افغاني سټوډنټ راځي مونږ د خپل بچي غوندې. زما خیال دی چې دې ځله خو بیا هم ډېرې زیاتې ویزې هغې ته ورکړل شوي دي سټوډنټس ته. دومره ویزې ورکړل شوي دي ګورنمنټ اف پاکستان چې کسان نشته افغانان سټوډنټس ته دی نه ویزې ښه جی ښه بورسونه دا فری اف کاسټ ګوره غیاثي صاحب. اچھا د غیاثي صاحب بچی که سبق وي هغه به 80,000 روپۍ داخلوي د 2 میاشتو او د ده بچی به مفت سبق وي فری اف کاسټ. دا په کوم ځای کې شته دی؟ بالکل. نو دا موږ اصول ورکوو جی او موږ چې د دې ټولو خبرو کوشش دا دی غیاثي صاحب چې موږ افغانستان سره چرته هم جنګ نه غواړو، نه غوښتې دی. موږ سفر شوي یو ملو دنیا را باندې لعنت ویلی دی په بعضې ځایونو کې. خو موږ هغې ته ځان بالکل پاکستان خو دې دپاره ځان په عالمي دغه کې اکثر په کټهرې کې پاکستان ولاړ دی د دې دپاره. تاسو وګورئ چې بعضې کسان تښتېدلي وو، مونږ بیا هم دې ته پناه ورکړې وه او مونږ د هغه جنګ ښکاري نن هم د سفر کېږي. مونږ ورته هم سیره نیولې ده. پکار دی چې افغانان ورته د دې خبرې ادراک کړي. ښه ډاکټر صاحب یو راته په دې لږه خبره وکړي چې څه وخت دا کډوال راتله، دا مهاجر راتله، دا ویل کېږي چې هغه وخت کومه پالیسي وه هغه ټیک نه وه. پکار دا وه چې کومه د عالمي قوانینو مطابق یا کم چې ایران وکړه چې کیمپونه وې، کیمپونه نه دي بار نه وتلې. نو مونږ دې بالکل کلاو پرېښو. نو د هغې نتیجه دا وه چې دا ټول پاکستان کې خواره شو. زما په انفراسټرکچر خو بوج وو، خو د امن و امان چې کومې مسلې بیا دې نه پس جوړې شوې هغه مونږ ټولو وکتې. نو تاسو دا ګڼئ چې سر کې کم د دې د راوستو پالیسي وه او د کیمپونو په ځای چې دا اوپن یو ساتل دا ټیک نه وه. ریاضي صاحب دلته لږ غوندې زه اختلاف لرم. جی هغه موقع داسې وه چې بالکل اور لګېدلی و او دا زمونږ دې سره برادر هوډ دی. ما ګزارش وکړو چې مونږ خو دا نه و چې د اغیارو کیسه نه وه برادر هوډ په وجه او د برادر هوډ په وجه باندې مونږ دې ته د بارډر اوپن کړی. اگر چې هغه ورځ وخت کې هم نن هم جنرال ضیا باندې تاسو وګورئ چې څوک هم نقد کوي که نه دا خبره کوي چې دا پرابلم جوړ کړو. بالکل بالکل. اوس چې مونږ سفر شوي یو زه نن هم دا وایم خو هغه وخت کې دا بارډر اوپن کول پکار وو. اگر چې څه میکانیزم خو پکار وو دې کې شک نشته. نو جوړ شوی یا جوړ شوی غلطه وه یا ټیک وه، خو دغه وخت کې مونږ دې سره رولي کړې وه او مونږ ډېر پراخه دروازه کولو کړې وه. پکار دی چې دې ادراک وشي او هغه نسل چې په پاکستان کې جوړ شوی دی چې هغه د پاکستان زنده‌باد ناره وایي، نه دا چې د هندوستان زنده‌باد ناره وایي. او ډاکټر صاحب څه پکار دي د دواړو لکه ګورئ چې ډېر غټ تجارت یو موقع ده پاکستان سره افغانستان سره افغانستان خو پې لګیا هم دی که دا د سنټرل ایشیا لار پاکستان د افغانستان په ذریعه استعمال کړي او افغانستان د پاکستان په ذریعه د هندوستان طرف ته لاړ شي نو دا یو ډېر لوی تجارتي یو دغه بدل ته نقل و حرکت به شروع شي او پکې د پاکستان نه زیاته فایده د افغانستان ده. څه ګورئ چې دې لړ کې کم کوششونه روان دي هغه څومره مناسب دي او دې کې څه تیزي پکار ده که نه ستاسو څه تجویز دی کې؟ زه چې دا وایم دا ډېر اهم دغه چې موږ تجارتي طور باندې لکه تاسو وګورئ نن هم زما
الو بالکل حتی ټنډو تورې او جی ها دا سنټرل ایشیا ته چې کله ځي دا د افغانستان په لار ځي بالکل چې هغه ناپید دی زما سبزي خو هر دلته پکې هغه چې کله افغانستان په لار ځي نو الټیمو ته د پرابلم دي او دلته مسله ده کدا مونږ کولاو کانو زه هم د پاکستان خو به وی افغانستان به مالامال شي او یو حب جوړ شي د دنیا د نوو تقاضو مطابق لکه تاسو ګورئ چې دا څومره کلوز بارډر دی زموږ د اسلام آباد نه د کوم ځای ملمه راشي یاره د افغانستان بارډر براتون اړیو کې د افغانستان بارډر جوړ کړي اندر دی د یو نیمه ګنټې په مزل 2 غنټو په مزل باندې د افغانستان لیدې شم نو دا چې بارډر خواړو چرته شته نو خو افسوس ماته دا دی چې دا دواړه طرفي چې کومې اړیکې دي دا ټیکول پکار دي او د دې ادراک پکار دی ما د میډیکل چې کوم اکوپمنټ خبرو کړه د دوايانو خبره مې وکړه په ټول کابل بازار کې جنرال ګولې نه ملاويږي یاره چې د هند موږ خونه او د پاکستان پر وړو کې مسله ده نو سړی ته افسوس ورشي چې ډاکټر صاحب او د زله دا صورتحال هم صدا سي مختلف موږ په دې ښکاری چې افغانستان سره د تعلقاتو بهتره معاملې کې موږ د زله دا ګورو چې د اسلامي دنیا روستو ده او غیر اسلامي ملکونه تمخ شو لکه روس په ټول نه پیله را پاسې دو سفارتي تعلقات قائم کو تسلیم کو چین پکې د عربونو ډالر انویسټمنٹ کړي دی د چین سفیر په کابل کې ناست اگر چې یو بل تسلیم کړي نه دي خو سفیران یو بل ملکونو کې ناست دي او دغه سي لکه دوا چې کوم عالمي طاقتونه دي هغه ډیر مخکې شو اسلامي دنیا لا روستو ده د دې شاته وجه صدا تاسو څه ګوري چې آیا افغان پالیسي دي یا د افغان حکمرانانو د خپل هغه 13-15 کال زوړ دور نه سبق زده کړی دی زه دې راځي چې دا هم سبق خو زده کړی زده کړی چې هغه ته پته ده چې یوازې کلی نه کېږي هغه د برتانی وفد چې کوم دغه ورکړی دغه چې کوم د افغان امورو ماهرینو ما چې هغه نه سپل کپ هغه دا چې د پاکستان د بغیر شل کېږي نه بالکل یعنی کله خو په ټیم دی لاین دا خبره ما او ظاهر ده بالکل جی پاکستان نه بغیر شل کېږي نه نن افغانستان هم دا ادراک کړی چې پاکستان څومره ناگزیر دی او څومره اهم دی او په دې عالمي صورتحال کې د پاکستان کردار څومره لازمي دی زه دا بیا درته وایم چې د ریکارډ څه جوړ شي دا ټول دنیا مونږ په دغه کې ده چې د افغانستان د پرمختګ اولنې دروازه پاکستان دی او د افغانستان د تجارت اولنې دروازه پاکستان دی او د افغانستان خې اړیکې د پاکستان لپاره او د افغانستان د خپل لپاره دومره ممد دماوي نه مددگار دي چې زموږ د دنیا د علاقې د خطه به یو جنت په جوړ شي دا جی جی دې ادراک وکړي پالیسی میکرز د پکار دي ما خو گزارش وکړم چې اوس موږ هغه خلکو کې چې پاکستان تمدا ویلي چې کله د نو خبره و نو تاسو په ریکارډ چک کړئ چې دا کوم دلته عطا احمد خان شیرپور چې د افغان امور ډیر ماهر دي زموږ سابقه وزیر اعظم دي جی جی په دې سره باندې ما ویلي دی دا غي خبره منډوس کړي و چې یاره د دې دا خبره پکار دي چې ولي کلی چې سختي ونه کوي بلکې هغه زموږ چې کوم نرمي ده مخکې چې کوم د تاریخ جاری ساتل شي ولو خو دې کنځل کوي به خو دې ته به موږ ان شاء الله دا خایو چې پاکستان تاسو دشمن نو پاکستان تاسو دوستو هندستان تاسو دشمنو او د هندستان لوبي او راستا دشمنو د پاکستان د قومي سلامتي ادارې همیشه تاسو فیور کړی دی او تاسو پرمختګ کې موږ کار لوبو اگر چې اختلاف شته بالکل موږ د تیاری کوم ځای کې چې اختلاف دی موږ د هغې مومنټ ماوي نو بلکې موږ پالیسي میکر د پاکستان کې ویل چې دا کار داسې نو پکار داسې پکار ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیره جوړه خبره وکړه او الله عزت وکړه ان شاء الله تاسو را پدې باندې بیا موږ خبرې کوو د ټایم ورکول ډیره مننه جی خوشاله السلام علیکم السلام علیکم ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي کتونکو اوریدونکو تاسو واورېدې او هغې اخره کې ډېره دلچسپه خبره وکړه زه به صرف د هغې ذکر وکړم چې د افغان چې کوم پالیسي ساز دي ذمہوار دي هغې کې یو احساس اوس پیدا شوی دی چې پاکستان د افغانستان دپاره انتهایی ناګزیره دی دا لکه یو ډېره دلچسپه خبره ده چې هغې کې دا احساس پیدا شو اول خو به مونږ دا کته چې دا احساس به هم نه پیدا کېدو دا ډېره ښه خبره ده او که دغه احساس همدغسې موجود نو مونږ به یقین لرو امید لرو
پته مو به چې دا حالات په تیزه سره د خوای طرف ته لاړ شي. مونږ سره اخیری 15 منټه دي او ساجد توري صاحب سره زموږ رابطه وشوه. مونږ کوشش کوو چې مختصر کې دغه کې دی آینه تاسو کو. السلام علیکم توري صاحب. وعلیکم سلام. توري صاحب بس اخیری یو 15 منټه دي تاسو سره رابطه نه کېده. دا راته وایي چې دا وخت د افغان ځمکه چې څنګه د پاکستان خلاف استعمالیږي او په وزیرستان کې باجوړ کې او تاسو علاقو کې اکثر داسې ګیلې راځي چې هلته نه خلک را روان دي. بیا د دې یو وفد راغلی پاکستان کې مذاکرات ولا څه ګوري چې د دې مسلې اصل حل څه دی او څه پکار دی دا چې کوم مذاکرات روان دي د دې څه مثبت نتیجه به راوځي. اټول نو خو تاسو ډیره مهرباني خبره ده چې نه کنه زموږ څه پالیسي چې دی هغه مطلب دا چې د ټوس پالیسی نه ده. سوچ وکړئ کله یو چپټر کلوز شي بل اوپن شي مین شهر د نن ورځې کوم حالات پر ټرایبل ایریا کې روان دي یا بلوچستان کې روان دي هغه ټول انوالومنت کوم د افغانستان نه دي او په دې کې څه کمی رانغله زیاتیات پکې راځي او هغه نه علاوه اوس ماډرن ټیکنالوژي سره هغه ټیکونو شروع کړو په باز ایریا کې ډرون اټیک کیږي او زمونږ خپل مطلب حکومت خلک یا ادارې د هغه نشي له تدازن نه کوي. ایون دغه پولیس هغه ډرون حمله هم شروع کړي. د حواله سره په کار دارې چې وداسي پالیسی په کار چې اسلام آباد کابل منځ هم خبري وشي او خبري وشي صحیح خبري وشي او کچېری نه کېدله نو په دې کې په کار چې زمو حکومت زمو فورسز په کار دارې چې وداسي پالیسی جوړه کړي چې مزید لکه څنګه ټرایبل ایریا کې تر ټرایبل پکې انوالو کا اختر ټرایبل انوالو شو د تھرڈ ایلیمنٹ به مکمل ملوي کچېری مطلب دا ہے کومي طریقې سره مطلب فورسز ولا لګیا دي نو څومره خیال لري ته شیخ ورید نه برسته خرابېږي خټيږي نه نو زه دا یم چې په کال دي کې لکه څنګه عام سیاسي خلک یې عام خلک یې د فوج کې شانه بشانه کړي لکه دا طریقې نه ده خبره ده دا ټرایبل ایریا ولا خلک چې کوم دي ته اوله نمبرات ملاو شوې دي اوله نیم کا ټوپک خسته ده کډا چې کړي نه حکومت اسلام ور کړی ده حکومت قرض سم ور کړی نن ورې په قرارداد څو دې سره قبایل په شاته دی ودرېږي قبایل پوښه کلچري پوښه رواجي پوښه هغه نه بعد پته ولګيږي ته کم دهشتګرد ټیرریست هغه کومې طریقې څخه په قبایلو کې کار کوي دا مقدمه ته نه راکړي دا دی وا دین علاوه څومره پورې د طالبانو خبره ده جی د افغان حکومت خبره ده جی جی دغه په ځان کې هغه په مایند کې جهاد شته هغه جهاد کپات یو ګوري دا زمونږ پالیسی مې سوا کنه جی جی نن ورځې زمونږ پالیسی ناکام دي نن ورځې ماته د افغانستان طالب وروچتيږي په ما سره تعلق هم خساتي د ما چې څومره د سره خېګړې کړې دي هغه مطلب دا اګنور کوي او څه کم ټي ټي پی د بیا ګلبدر د ایکس واي زد څومره انټي سټیټ اکټیویټیز کوي د پاکستان په خلاف هغه ما دشمن دي کله هغه ما دشمن دي نو چیرې هغه دا غږ نه کوي आवाज نه پوښتې چې غلط کوي نه خو سره شامل دي کابل ولا کوم غدي حکومت نن ورځ نو سره د ټولو سره کندار دي کابل دي او د دوه حقانيان دي د ټول مده د گیم حصہ دي. تاسو څه ګورئ چې اخیری سوال به ما دای ټایم سره بس یو 2 منټه دی چې وی اوټ څه دی آیا پاکستان خو بار بار هغې ته وایي چې د خپل ځمکه زما خلاف مه استعمالوئ هغې څلورو کالو کې دې کې ناکام شو څه ګوري چې هغې کې د راتلونکو ورځو کې به دې معاملې کې دې کې څه سنجیدګي راشي معاملات په څه بهتره طرف ته لاړ شي څه پکار دی جنور زه داسې یم چې څومره پورې زه ګورم چې دوی کومې خبرې کوي زمونږ علاقو ټرایبل ایریا رسم رواج دوی نه خبر دي او نن ورځې پورې دوی سوچ وکړی دی کدی کابل او اسلام آباد خبرې کوي نو دا نه کامیابیږي په دې کې چې کوم ټرایبل دي ټرایبل انوالو کی ټرایبل ایلډرز انوالو کی ټرایبل یوث انوالو کی کومې علاقې کې هغه خلک انشي ټي ټي پی ده یا نور تنظیمونه لري په کار په قومیت باندې هغه ته جواب ملو شي حکومت سپورټ سره ګره مالکی نه وځه په دې علاقې کې هیڅ کیسه تبادمنی نه غواړم او هغه سره د چا ضرورت هغه سره د ما خپل د سټیټ ضرورت او سټیټ
څه بوایي کنه دومره قبایل دومره خلک خپه دي هغه نن ورځ پورې خدای راسي شه بدرېدلو تم تیاری هغه نن ته وګوره نن په دې علاقې کې امن مارش دی او دلته لکه امن دی یاره اخر به کېږي زمونږ خو اوس امن فکر نه پوهېږو سره امن څنګه راتلی شي که نه ډېره مننه توري صاحب تاسو سره به بیا پروګرام باندې کوو توري صاحب ډېره ښکلې خبرې وکړي اصل شی دا دی د پروګرام په اخره کې که مونږ وګورو چې پاکستان او افغانستان یو بل د پاره ناګزیر دي پاکستان ته خو د دې احساس شته افغانستان ته هم د دې احساس پکار دی او ښه خبره ده چې هغې کې د احساس پیدا کېږي توري صاحب چې کوم یو تجویز ورکړو چې یاره د ټیرریسټو دپاره که چې کومه پالیسي جوړېږي یا کوم عمل کېږي که دا قبایلي عوام په اعتماد کې واخیستلی شي او دې ته هم څه ذمهوارۍ ورکړی شي دا خلک پیژني او زموږ خیال دی چې فورسز هم دغه پالیسي ده چې یاره دې ته ووایي چې بھئی تاسو د دې خلاف روزئ امن دې سره تړل شوی د خوشحالي او چې خوشحالي وي نو معاشرې مخکې ځي قومونه مخکې ځي د ټولو د ارمان دی الله دې په دې ځمکه امن راولي او الله دې وکړي چې دا کمې کوششونه روان دي د امن بحالۍ دپاره تعلقات بهترۍ دپاره دا کامیابۍ سره سرته ورسي بل پروګرام پورې به درنه اجازت غواړو بیا به راځو بیا به خبرې کوو نوې موضوع سره نوې مېلمنو سره تر هغه پورې به درنه اجازت غواړو د الله په امان